ابراهیم علیه السلام له الله تبارک وتعالى پوها او رشد یعنی هدایت ول الله تبارک وتعالى د مخکنه ورکړه والله فرمای وکنا به عالمین او مونږ په د باندې خپوه. ابراهیم علیه السلام د نبی علیه السلام نه تقریبا 2.5 زره کال مخکې تیر شوی دی او د حضرت عیسی علیه السلام نه 2000 کال مخکې تیر شوی دی. ابراهیم علیه السلام 25 سورتونو کې غالبا د دوی ذکر راغلی دی او 63 مرتبه او 63 آیاتونو کې 63 مرتبه د ابراهیم علیه السلام نوم مبارک ذکر شوی دی او د زموږ د پیغمبر د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس دویمه درجه هغه د ابراهیم علیه السلام د ابو الانبیاء ویل کېږي د پیغمبرانو پلار. یعنی تفسیر ذخیرة الجنان ذکر کړی دي 4,000 انبیاء کرام علیهم الصلاة والتسلیمات د ابراهیم علیه السلام په اولاد او په نسب کې راغلي پیدا شوي دي. او نبی علیه السلام چې کله معراج موقع باندې لاړې معراج سفر وکړو په اوم اسمان باندې ملاقات د ابراهیم علیه السلام سره کړو. ابراهیم علیه السلام ته فرمایله مرحبا بابن صالح والنبي صالح چې مرحبا دی وي خوش آمدید دی وي زما غزوی صالح ته او پیغمبر نیک ته. او د نبی علیه السلام شکر مبارک د ابراهیم علیه السلام په شکر مبارک کې ابراهیم علیه السلام ډیر مهمان نوازو دیو جنده ته ویل کېږي ابو الضیفان د میلمانو پلار. هر ټیم به میلمستیا وا او خلکو له به هغه میلمستیا کوله. او ابراهیم علیه السلام په خپل علاقه ملک عراق کې او بابل خار کې او کوثانو می علاقه وا هغه کې پیدا شوی د نمرود بادشاه په دور کې. او نمرود بادشاه د هغه ظالم د فرعون په شانتي د خدای دعوت د هم کړی و او چې کله ابوتانو عبادت لاري کوو د خلکو کولو هغه منع شو او بیا هم نه منع کې د دعوت به ورکولو. او چې کله ابراهیم علیه السلام د اور نه روغ رمټ صحیح سالم راووتو نو بیا نمرود د مخبل ملک نه د عراق نه جلا وطن کول چې ابراهیم علیه السلام سفر کولو د کلی نه وته نو دا تقریبا 75 سال عمر کې ابراهیم علیه السلام د خپل ملک نه عراق بابل خار نه هجرت وکړو او نمرود جلا وطن کو. او یو سره خپل بیبي وا ساره رضی الله عنها یو سره وراره حضرت لوط علیه السلام او یو په خپل درې کسان دي د دغه علاقې نه هغه روان شو او تللی دي.